أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ سپارہ آیات نمبر 93 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح دین مخکې د شرابو د حرمت ذکر تیر شوی دی نو چې کله د شرابو د حرمت حکم راغی صحابه کرامو کې بعض صحابه په جنگ بدر کې شراب سکلی وو او پای کې شهیدان شي نو چې کله شراب حرام شو نو بعض صحابه دا تاسو کو چې دا کم صحابه شراب سکلی د حرمت نه مخکې نو پاغي باندې د شراب سکلو سو ګناه شته دی او کو نشته دی الله جل شانه جواب ورکړي چې بدی باندې هیڅ ګناه نشته تر کومه پورې د حرمت حکم نو راغلی او چې کله شراب حرام شو دین ورستو سوکس کی نو بیا به ګناه دي نغه بارک الله فرمایي ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح نشته دی په هغه کسانو باندې چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي دي جناح اس ګناه فيما په هغه سګي توعمو چې دوی خړلې دي د حرمت نه مخکې اذا متقوا وامنوا هر کله چې دوی ځان بچ کی د شرک نه وامنوا ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي دي ثم اتقوا بیا دی ځان بچ کی د حرامونه وامنوا او په ایمان باندې مستقیم پادشي قائم او دیم پادشي همیشګیوږي په ایمان باندې ثم اتقوا بیا دوی ځان بچ کی د شبهاتونه واحسنوا او خپل عمل وکي والله الله تعالی يحب المحسنين محبت کی د نیکوکار سره یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو ليبلونكم الله خامخا امتحان اخلی استاسو الله پاک بشیء من الصید په یو سره د ښکار نو الله پاک جل شانه د بنی اسرائیل امتحان اغستو چې تاسو به د خالی پر ورځ باندې ښکار نه کوئ بنی اسرائیل په خپل امتحان کې پیر شو ښکار د خالی پر ورځ باندې شروع صحابه امتحان الله اغستی خو په خپل امتحان کې پاس شوی دي چې په حالت ته حرام کې یا په حدود حرم کې ښکار الله پاک منع کو او صحابه چې کوم دي د عمره په موقع باندې چې عمره کوله په حالت ته احرام کې نو ښکار بالکل دغه خوا ته ګرځیدو په نيزو باندې وهلی شو په لاس سره نیول شو او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اغه نخکار چې کوم دي د حدیبیه موقع چې کوم د حدیبیه چې کوم ده نو دا نیم په حل کې داخله ده او نیم چې کوم دي په حدود حرم کې داخله ده په حرم کې نو دغه د صحابه کرام موجود او ښکار چې کوم دي بالکل د دې خوا ته اوسه او سارانه ګډي ښکار او د خوا ته ګرځیدو او صحابه وته نه لاسکو نه په نيزه باندې وهل نو صحابه الله پاک په دې امتحان کې کامیاب کړي دي دا غي ذکر الله کې چې ایه الذین آمنوا ای ایمان والو ليبلونکم الله خامخابا استاسو امتحان اخلي الله پاک بشیء من الصید په یو سره د ښکار نه تنالوه چې رسی هغه ښکار ته ایدیکم لاسون استاسو ورماحکم او نیزه استاسو صحابه د حدیبیه په مقام باندې چې کوم ښکار دي ته مخه تراتلو نو په نيزو باندې وهلی شو په غشو باندې وشتل شو په لاسو سره باز ښکار دي چې نیول شو او صحابه ته لاس کړي نه دي تنالوه چې رسی هغه ته ایدیکم لاسون استاسو ورماحکم او نیزه استاسو ورته ورسی خو بیا الله د ښکار منکړي دي او تاسو نشئ کولی لسدا بارا ليعلم الله دا بارا دی چې ښکارا کې الله پاک دا خپل حکم چې په حالت ته احرام کې ښکار حرام دی او دا غرنګ په حدود حرم کې ښکار حرام دی ليعلم الله چې ښکارا کې الله پاک دا خپل حکم من د هغه چا د بارا يخافه چې هغه ویریږي د الله نه بل غیب غیبانه تور
هر ټیم الله حاضر ناظر غني او د الله دهاني پزړه کی وي چې الله ما ته ګوري نو د دې کسانو د پر الله با خپل حکم ښکارا کو چې نو په حالت ته حرام کې ښکار کوي او نو په حدود حرم کې ښکار کوي فمن عدد بس چې زیاتې وکړو یعنی ښکار وکړو په حدود حرم کې یا د په حالت ته احرام کې بعد ذلك ورستو د دې حکم نه نو فله داغه د بار عذاب علیم عذاب دردناک دی یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تقتلوا الصيد تاسو مقتل و الصيد یعنی ښکار وانتم حرم چې تاسو په حالت ته احرام کې ومن قتله او چې قتل کو ښکار منکم لتاسنا متعمدا قصدا نو فجزاء مثل نو سزا د جزاء بدله په مثل ما د هغه ښکار قتل چې د قتل کړی دی من النعم د چارپایانو نه يحكم به نو فیصله بږي په دې باندې د عدل منکم دو عادل کسان ستاسونه منکم لتاسونه نو په حدود حرم کې ښکار کو یا په حالت احرام کې ښکار نو ښکار من دي ښکار ویل شي وحشي زناور راټینګول یا وجل یا وشتل د کوم د ښکار ویل شي نو وحشي زناورو کې کو معقول اللحم یو کو غیر معقول اللحم معقول اللحم هغه ته چې دغه غوښه حلال وي او انسانان مسلمانان یې خوري او غیر معقول اللحم هغه ته ویل شي دغه غوښه نشي خوړلی مردار وي نو په حالت ته حرام کې او په حدود حرم کې مردار زناور ښکار کول چې کوم دی حرام دي او د حلال زناور ښکار کول چې کوم دی حرام دي البته بعضی زناور هغه چې کوم دی احادیث مبارکو کې مستثنا کړي دي هغه چې کوم دی وجل شي لکه کارغه شو او دغه رنګ باشه شو او شرمخ شو او دغه شان چې کوم دی مار شو لړم شو چچون کې سپې شو او هغه زناور چې پتا باندې حمله کوي نو دغه چې کوم دی په حدود حرم کې او په حالت ته احرام کې وجل شي د دې نه علاوه نور زناور دا چې کوم دی نشه ښکار کولی او که پرس کې یو سړي ښکار وکړو نو بیا به څه چل کوي د دې کفاره به ورکوي کفاره 3 قسمه څیزونه الله پاک جل شانه مقرر کړي دي او په دې دریو کې دا درې واړه په او سره راغلي دي مطلب دا دی یاداو کا په او سره او معنا دا یا نو د دریو واړو کې انسان ته مسلمانانو ته اختیار ورکړي دي چې کوم تاسو ته آسان ښکاری هغه وکړي یا دغه چې کوم زناور د ښکار کړي دي او قصدن ښکار کړي دي او کو نسیانین په یې سره په غلطۍ سره ښکار کړي دي خود زناور ښکار کړي دي وشته دي نو دغه زناور قیمت په دوه عادلان کسان براولي د اغه ځای او دغه زناور قیمت په کوم دغه تجویز کې چې دوره قیمت دی نو دغه خدا کو په دغه پیسو باندې بل زناور اخلي علالي خدای د پر شرط دا چې کوم زناور دی علالي نو په حدود حرم کې به علالي د حرم نه بار بینه علالي دغه د پر شرط دا دی دویم دا دی چې د هغه سرسایا مسکینانو ته دغه مثال په تور چې څومره پیسې رالي نو هغه به نسب کو غلا ورګي نو نسب صاحب به یو مسکین ته ورګي او که پیسې ورګي دغه په مناسبت سره نو یو سرسایه به یو مسکین ته ورګي نو دا ورله چې کوم دی جایز دی او کو دا نه وینو دغه سرسایو په مقدار سره به روجي ونیسي نو د درو واړو کې د الله اختیار ورکړي دا بک او کو محرم کم سړی چې په حالت ته احرام کې دی د یو سیز حلال کو د ښکار نو دا حلالي نه دا حرام دي د دې سیز مثال د مردار دي څنګه چې مردار څوک نشي خوړل اند کشن دي د ښکار نشي خوړل البته کو بل چې ښکار وکړو او دوه د اشاره نه د کړي ښکار ورته خولم نه دی محرم کم سړی چې په حالت ته احرام کې دی دوه ورته خولم نه دی په خپل ښکار کړي نه دی خو بل یو سړی دی په حالت ته احرام کې نه دی بار ښکار وکړو او دلته راوړو نو بیا دغه محرم چې کم سړی په حالت ته احرام کې دی نو هغه خولل شي ځکه دلته کې من راغل لا تقتل الصيد تاسو مقتل و ښکار دا نه دی ویل الله چې لا تاكل الصيد تاسو ښکار مخوري خو د قتل نو دی بنو په خپل ښکار کوي او نه به کوم دی ښکاری ته ښکار خي په حدود د حرم کې خو کو قتل یو کو نو بیا به دی جرمانه ورکي دغه چې کما بدله د هغه بیا ورکي یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تقتلوا الصيد تاسو مقتل و ښکار وانتم حرم هر کله چې تاسو په حالت د احرام کې ومن قتله او هغه څوک چې قتل کې ښکار منکم لتاسنا متعمدا قصدا فجزاء مثل نو بدله په مثل ما د هغه ښکار قتل چې د قتل کړی دی من النعم د چارپایانو نه نو څه بدله ده يحكم به ذو عدل منه نو فیصله بږي په دغه ښکار باندې دوا عادلان کسان منکم لتاسنا چې کوم عادلان کسان یو فیصله وکړي چې دا ښکار د دې قیمت ته
د دې دومره مثال به در غوای ځنګلي غوا د ښکار کړی دا اوسه ښکار کړی دا ځنګلي ګډه ښکار کړی دا نو د هغې قیمت به ولګي نو په هغه قیمت باندې بیا دې هغه شان څاروي واخلي هغه به چې کوم دی په حدود حرم کې حلال کړي او یا به دغه قیمت چې کم مقرر شوی دی نو هغه به یو سرسایه په مقدار باندې او غنمو حساب سره ورکوي نو په باندې 2 کیلو غنم دا به چې کوم دی یو مسکین ته ورکړي یو مسکین ته دا به یو مسکین ته ورکړي او کنه دی پیسې ورکړي نو دغه قیمت په یو مسکین ته ورکړي نو دغه هم کولی شي او که دغه نه کوي روجي نیسي نو دغه سرسایه په مقدار باندې دی روجي ونیسي دا ورته اختیار دی خدا به عادلان کسان بهتره دا چې 2 عادلان کسانی او په عدل سره دغه قیمت تجویز کی او کو 2 نوي نو جایز دا دی چې یو عادل کس وي دا هم جایز دی خو بهتره دا چې 2 عادلان کسان ذوا عدل منکم هدیم بالغ الکعبه دی نو دا هدیه دا قربانی دا برسیدونکي وي کعبه ته کعبه نه مراد حدود حرم دی یعنی دا په حدود حرم کې دن علالی د حرم د حدود نه بار بین علالی او کفاره یا به کفاره ورګي طعام مساکین د مسکینانو د خوراک او عدل ذالک یا برابر د دې صيامن بروجی نیسی دا درې وړه دغه او راغلي دي او کفاره طعام مساکین او عدل ذالک یا ټولو کې او راغلي دي نو دغه چې کوم دی محرم د اختیار دی چې کم د آسان بیا غدیو کی لیذوق د پاره دی چې اوسګي د محرم وبال امره د خپل کار سزا چې د الله پاک د حکم نافرمانی کړی دا د الله حکم مات کړی دا سزا او الله ورکی عف الله معاف کړی دی الله پاک عما د هغه نه سلفه چې مخکې تیر شوی دی په زمانه د جاهلیت کې جاهلیت په زمانه کې چې احکار کړی دی او حکم لانه دی راغلی د حرمت نو دغه ورته الله پاک معاف کړی دی ومن عاد او سوق چې واپس شو عاد معنا واپس شو د جاهلیت ته کار تا مطلب ومن عاد او سوق چې واپس شو یعنی د غخکاری وکړو په حالت ته حرام کې یا په حدود حرم کې نو فینتقم الله منه نو انتقام به اخلي الله پاک منه ددنه والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام او خاوند بدلی دی انتقام غستون کې دی احل لكم حلال کړی شوی دي تاسو د لپاره سوید البحر خکار د سمندر وطعامه او د هغه خوراک متاعا نفدا لكم تاسو د لپاره وللسياره او د مسافرو د لپاره نو سمندر خکار ته مستثنا کړی دی یو سړی په حالت د احرام کې د سمندر یعنی د اوبو خکار کولی شي د اوبو خکار هغه ته ویل شي چې کم په اوبو کې پاتې کیږي او د اوبو نه علاوه د هغه ژوندۍ ناممکن وي نو د اوبو خکار کولی شي دا چې کوم دی حلال دی په حالت د احرام کې دلته کې راغلی لکم سوید البحر نو بازو ایمو چې کوم دی ویلی دي چې دا سوید البحر کې کم اضافت دی د استغراق ته پاره دی سوید البحر دغه چې کوم دا اضافت شوی دی د اخکار بحر طرف ته ودا د استغراق ته پاره دی نو هغه معنی دا اخلي چې څومره سيزونه په سمندر کې دي نو ټول حلال بعضی امامان دا او بعضی امامان وی چې صرف خنزیر او سپی د سمندر چې کوم خنزیر دی یا د سمندر چې کوم سپی دی نو دا حرام دی نور ټول حلال دی او بعضی ائمه چې دي امامان نو هغه وی چې د سمندر سینځخه او دغه رنګ د سمندر سمسارا دا حرام ده او نور د سمندر کې سیده ټول حلال امام ابو حنیفه رحمه الله احناف وای چې د سمندر صرف مې حلال دي زمون په نسبت باندې سمندر صرف مې حرام حلال دي نور چې په سمندر کې څومره سيزونه دي ټول چې کوم دي حرام دي صرف مې حلال دي او دلیل د نبی علیه السلام حدیث پیش کړي چې نبی علیه السلام فرمایي چې زما د پر الله پاک 2 مردار حلال کړي دي السمك والجراد یو مې دی یو ملخ دا بغیر د حلالین چې کوم دی حلال دی او دا غرنګي ملخ دا بغیر د حلالین دا چې کوم دی بغیر د حلالین حلال دی اندې ته حلال کړي نه دی خدا ستاره پر حلال دی او دا غرنګي ملخ کاتی ملخ دا دلته چې دا نه کاتی غټ ملخان دي استاد دی بلیدي چې موږ نه دی لیدل او غټ ملخان دي کاتی ملخ ورته وي خی نو دک چې کوم دی حلال دی نو زمون په نسبت باندې د احناف په نسبت باندې صرف د سمندر یعنی د اوبو صرف مې حلال دي د مې نه علاوه نور چې په سمندر کې سي ټول مردار اګو سمندر کې انسانانو می سمساری می بيزي می دا هر څه حرام دي د احناف په نسبت باندې صرف مې حلال
وصيد البحر وطعامه دا خوراک متاعا دا فائدہ دا نفع دا لکم ساسو دا پارا ولسیارتی او دا مسافر دا پارا مسافر سمندر کی سفر کی ځان لدی مې 19 او جاس کې د نپوخ کی مثلا نشته وحرم او حرام کړل شي دي علیکم پتا سو باندې صید البر خکار د وچی ما دمتم حرما ترسو پورې تاسو په حالت د احرام کې د وچ خکار په محرم باندې حرام دي ترسو پورې د احرام نه حلال شي ویني او جګله احرام کولوږي د احرام نه حلال شي نو بیا ورلا جایز دي بیا خکار کولی شي واتقوا الله الذي ويريګه د هغه الله نه الیه تحشرون چې هغه طرف ته تاسو جمع کولی شئ ليس على الذين آمنوا نشته د په هغه کسانو باندې چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات او نیک عمل کړي دي جناح سګنا فيما په هغه سکه تعیمو چې دوی خوړلې دي د حرمت نه مخکې اذا متقوا هرګل چې دوی ځان بچ کی و آمنو ایمان اذا متقوا هرګل چې دوی ځان بچ کو و آمنو ایمان راوړو وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو ثم اتقوا او بیا دوی ځان بچ کو رومبه متقوا ځان بچ کو د شرک نه ایمان راوړو وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو ثم اتقوا بیا ځان بچ کو و آمنو او ایمان راوړو یعنی په ایمان باندې قیم او دیم پاتې شو په ایمان باندې همیشګي وکړه واپس مرتد نشو ثم اتقوا بیا ځان بچ کو د شبهاتونه رومبه اتقون مراد څه دي ځان بچ کول د شرک نه دویم اتقون مراد ځان بچ کول د حرامونه د ګناه کبیره نه او دریم اتقوا دا ځان بچ کول د شک شوبې سيزونو نه بای سي سړي شک چې دا حلال دی او حرام دی شبهه به پیدا شو دغه شبهاتونه ځان بچ کول او دا د ایمان اعلی درجه ده تقوا اعلی درجه ده ثم اتقوا بیا دي ځان بچ کو د شبهاتونه واحسنوا او خپل عمل وکړو والله الله تعالی يحب المحسنين محبت کی د نیکوکارو سره یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو ليبلونكم الله خامخاب امتحان اخلي استاسو الله پاک بشيء من الصيد بيوسي سره د ښکارنا تنالوه چې رس هغه د ایدیکم لاسونه استاسو ورما حکم او نیزه استاسو ليعلم الله د بار دې چې ښکارګي الله تعالی خپل حکم من يخافه ها سوک چې ویریږي د الله نه بالغیب غیبانه تور فمن اعتدى پس چا چې زیاتی وکړو بعد ذلك رستو د الله د حکم نه فله داغه د بار عذاب علیم عذاب دردناک دی یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تقتلوا الصيد تاسو مقتل و اخکار وانتم حرم په دې حال کې چې تاسو په حالت ته حرام کیه ومن قتله او چا چې قتل ګداخکار منکم لتاسنا متعمدا قصدا فجزاء مثل ما نو بدلا په مثل د هغه زناور قتل چې د قتل کړي دي من النعم د شرفیانونه يحكم به فیصله بږي په دې زناور باندې ذوا عدل منکم دو کسان عادلان لتاسنا هديا د قربانی بالغ الكعبه برسیدون کی وی کعبه دین حدود حرم دا او کفاره یا وکفاره بی طعام مساکین د مسکینانو د خوراک او عدل یا برابر ذالک د دې صيام من روجیوی لیذوقا د پاره دی چې دی اوسګي وبال امره د خپل کار سزا عف الله معاف کړی دی الله تعالی عما د هغنا سلفا چې مخکې تیر شوی دی د جاهلیت په زمانہ کې یا چې مخکې تیر شوی دی د حرمت نه مخکې ومن عاد او چې څوک چې واپس شو یعنی ومن عاد څوک چې واپس شو دی کارتا سکارتا چا چې عود کو واپسی وکړه په حالت احرام کې احکار وکړو دې کار ته واپس شو ومن عاد او سوق چې واپس شو فینتقم الله نو انتقام به اخلي الله تعالی منه ددنا والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند بدلې دی وحل حلال کړی شوی دی لګم استاوس د بارا صید البحر د سمندر ښکار و طعامه هو خوراک د دې متاع عند نفذ لكم تاسو د بارا وللسياره او د مسافرو د بارا وحرم حرام کړل شوی دی علیکم تاسو باندې صید البر ښکار د وچه ما دمتم حرما ترکوم پوری چې تاسو په حالت احرام کې واتقوا الله الذي يريګه د هغه الله نه الیه تحشرون جهه طرف ته تاسو جمع کولی شئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الآخرة.